څوک چې یو مونځ قضا کړي رسول الله مبارک فرمایي وایي دا داسې شو چې بغیر د چړې د خپل ځان اعلی. السلام علیکم خوږو پښتنو، څنګه چې تاسو دا لیک کلیپ وکړو دا نور ویډیو ته د سره شریک کوم. دا ویډیو به سم مکمل شریک کوم، خو ویډیو به مکمل ګورئ. و څوک چې مونږ قضا کوي سي لکه دې چې ځان سکیږي بغیر چاړې نه ځان حلال کړي، ډېر د افسوس مقام دی پښتنو. نن سبا زمونږ په دې معاشره کې دا مونږ ډېر زیات خلک قضا کوي. اول د سره کلیپ شریک کوم او بیا به سره زه خپلې وروسته خبرې کوم، خو ویډیو به ضرور ځکه ګورئ چې موږ مسلمانان یو، نو پکار چې ویډیو ضرور وګورو او د مولانا صاحب ته په کمنټ کې ماشاءالله ضرور ولیکئ. ویډیو ګورو بیا په خپلې خبرې کوم. څوک چې یو مونځ قضا کړي رسول الله مبارک فرمایي وایي دا داسې شو چې بغیر د چړې د خپل ځان حلال کو. چا چې دوه مونځونه قضا که وایي دنه د الله رحمت د دنه لرې شو. وایي چا چې درې مونځونه قضا که په قبر کې محمد رسول الله ته زما عزتمندو ضرر ور ورسولو. چا چې څلور مونځونه قضا که چې کوم کتابونه الله نازل کړي دي تورات زبور انجیل قرآن مجید وی دا داسې شو چې د دې څلور کتابونو د انکار وکړو. چا چې پنځه مونځونه قضا که زما عزتمندو الله په خپل قهر او غضب سره دته آواز کوي چې زه ستا نه بې نیاز یم، ته زما نه بې نیاز یې. ای بنده زما د اسمانونو د ځمکو نه وځه، ځان له بل الله وغواړه. او زما عزتمندو دې انسان ته بې توبې مرګ راشي، بې توبې ورته مرګ راشي. زمونږ نارینه زنانه په مونځ کې څومره کوتاهي کوي، څومره غفلت کوي. السلام علیکم پښتنو، دا ویډیو هم کتلی که نن سبا که زموږ په معاشره کې سوچ وکړي نو ټول کسان مونځ قضا کوي او بیا پې فخر هم کوي. ډېر د افسوس مقام دی. وایي په هغه دنیا به ورسره ګورو. ډېر د افسوس مقام دی چې نن زمونږ خلک داسې حد ته رسېدلی دی. وایي په هغه دنیا به ورسره ګورو، په هغه دنیا به ته څه وکړې، ته په دې دنیا هېڅ نشي کولی، په هغه دنیا به څه شی وکړې. نو ډېر د خفګان مقام دی نن چې نن زمونږ پښتانه ورونه په 10 بجې پاڅي او هغه څه کوي په دې باندې څه کوي، فخر کوي چې ما زه ناوخته پاڅېدم. داسې نه کوي چې ما نه مونځ قضا شوی په هغه پسې خو د سره نه خفه کېږي، په دې باندې فخر کوي که نه. که د مونځ چې قضا کېږي ته ورته د مونځ وې نو وایي زه بیا کوم، زه وروسته درځم جومات ته. ستا خبره کټ کوي، په تا پسې به خلک خاندي. نن سبا معاشره ډېره زیاته خرابه شوې ده. نو دې وجې نه زمونږ هم دا پیغام دی چې دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر کړئ چې دې ټولو پښتنو ته ورسي. زمونږ پښتانه چې دي نو نن سبا جوماتونو کې شړ شول، جوماتونو ته څوک نه راځي، مونځونه څوک صحیح په صحیح طریقه باندې نه کوي چې مونځونه راشي مونځ نه راوځي پای کې تبدیلي نه راځي. پښتنو افسوس خبره ده نن چې ما او تا نن جومات ته لاړ شو، د جومات نه بهر ته راوځو، نن غیبتونه کوم او ستا په جومات کې دومره ما او تا ته پته نه لګي چې موږ څه ته ولاړ یو، الله پاک ته ولاړ یو. ما او تا سوچونه بل طرف ته تلي. نو زمونږ د خبرې مطلب دی چې لږ هم الله طرف ته توجه ورکوئ، لږ قرآن شریف هم راخلئ، لږ تلاوت هم کوئ، ځکه چې زمونږ دنیا چې ده نو دا نه ده. زمونږ دنیا هغه ده که ډېر زیات خلک ځان په پیسو باندې تکبر دا څیزونه پرېږدئ. ځینې خلک په حسن باندې تکبر، ځینې په قابلیت دا تکبر مه کوئ او لږ د دین طرف ته راشئ او خپل دین مخکې کوي. ځکه چې زمونږ الله پاک مونږ ته چې غوره امت زمونږ ویلی دی که نه، دې دپاره نه دی ویلی چې مونږ به دا ګناهونه کوي او هر طرف ته مونږ باندې عذابونه نه راولي. دغه د هغې خوږ نبي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په وجه باندې چې هغه خپل قوم ته دوا کړله او هغه په ځان سخته تېره کړله او ویل چې زما قوم ته څه عذاب الله پاکه چې ور نه کړي. په هغه دنیا کې ورته که بیا عذاب ورکړې خو په دې دنیا کې به ورته ته عذاب نه ورکړې، په هغه دنیا کې به بیا مونږ ته هم ولاړې. نو نن چې مونږ مونځ نه کوو او په دې باندې الله رب العزت ډېر زیات خفه کېږي او په دې کې که تاسو مونځ چې دی نو که نشي کولی بیماران نو په ناسته به کوئ، په اشاره باندې به کوئ، لیکن مونځ به نه پرېږدئ. لیکن نن موږ که سوچ وکړو نو نن سبا موږ د قصده مونځ پرېږدو. د قصده مونځ چې پرېږدي نو په هغې کې ډېره لویه ګناه ده. او بیا اوس داسې قصه راوتې ده لیکن ډېر زیات خلک داسې چل کوي چې ناوخته پاڅي مونځ وکړي، وایي په دې د ماسپښین پورې مونځ کېږي، د ماسپښین نه غوله مازدیګر پورې مونځ کېږي. نو په دې کې ګناه دی. د هر یو څیز خپل ټیم دی، د دې نه چې تاسو بې ټیمه کوئ نو الله پاک سره په دې کې ګناه یې ښودلی او په دې کې ډېره زیاته ګناه ده. د نه کولو نه چې بې ټیمه وکړي نو په هغه کې ډېره زیاته ګناه ده. نو یو خو مونځ قضا کوئ مو هم، ځکه چې زمونږ چې اوس ماښام ژوندي یو نو سهار له هم پته نه لګي، سهار ژوندي یو ماښام له هم پته نه لګي چې مونږ به ژوندي یو که نه. هسې نه چې مونږ ماښام څملو ماسخوتن او په سهار بیا په قبر کې راپاڅئ. نو ډېر د افسوس مقام دی پښتنو چې چېرته اوسئ ژوندي اوسئ او دا ویډیو زیات نه زیاته شیر کړئ چې د ټولو مسلمانانو ته ورسي. زمونږ هم مقصد دی چې خپل د دین تبلیغ وکړو.